أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکو نمبر 13 آیات نمبر 109 او 10 دو آیاتونه چې دی نو هغه ویلې کېږي. واقسموا بالله جهد ایمانهم د متعلق چې نو معرف القرآن کې شان نزول ذکر کړی دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې نو هغه سم مشرکان ویلو که چرته چې نو دا کوه صفا دا غر چې نو هغه ته سرو زرو جوړ شي ته د الله پیغمبر یو ته چې الله رب العزت موږ له معجزې را کړې دي نو که ستاسو پترو ستاسو پوینا الله رب العزت چې نو هغه دا غر د سرو زرو جوړ کی نو موږ به ایمان راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او د سیده تاسو به ایمان راوړی نو دوی او قسمونه خوړل چې موږ به ایمان راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دعا د پاره چې نو هغه څنګه دعای شروع کړل الله رب العزت چې نو جبرئیل امین راولېږل وحی راوړل چې د الله پیغمبر دسه قانون نه دی د الله رب العزت قانون دا دی چې څوک هم په خپل اقتراحي معجزه وغواړي په خپل چاهت سره معجزه وغواړي او دی بیا په دغه معجزې ایمان را نه وړي نو الله جل جلاله دا قوم بیا تباه کوي ختموي. لکه قوم صالح چې نو هغه معجزه وغوښتله چې کله په هغې باندې ایمان بیا را نه وړو نو الله پاک د مخ د ځمکې نه پناه کړل. داسې ډېر شي چې نو واقعیت قرآن پاک کې موجود دي نو دوی به چې نو هغه ایمان را نه وړي ځکه چې ایمان د دوی نه راوړل دا د همدرمۍ او د ضد په وجه باندې دی. نو حضور علیه الصلوۃ والسلام چې نو هغه خپل هغه دعا دغه معجزه پیش کول دی پرېښودل که الله غواړي نو ودې ورته ښیي دا معجزه او که الله نه غواړي نو ودې نه کړي ځکه بیا خو به دا خلک تباه شي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې نو الله پاک رحیم کریم شفقت کوونکی را لېږلی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دغه شفقت په بنا باندې دغه معجزې چې نو هغه دوی ته ونښوله. اوس دوی چې نو هغه د معجزې طلب کولو نو که معجزه خولی شوې او دوی ایمان راوړی نو دا خو څه بده نه وه. نو جواب یې دا دی چې د دوی د معجزې طلب دا د ایمان د راوړلو دپاره نه ولو دا محض نو هغه د الله د پیغمبر د تنګولو دپاره دا خبره وه. نو ولې ځکه د دغې نه مخکې دوی چې نو هغه دنیاشي معجزې لیدلې قرآن پاک معجزه یې نه وه لیدلې چې دا چې نو هغه فصیح بلیغ کلام الله جل جلاله را لیږلی د هغې پیغمبر په ژبه یې تاریخ کړی دی چې هغه د دې نه مخکې نه وله لیکل ورتلل او نه وله پړه وهل ورتلل. دویم چې نو هغه شق قمر سپومۍ چې نو هغه دوه ځایه کېدل نو د دې ټولو چې نو هغه مشاهده کړې وه. داسې نور چې نو هغه د ډېر شي معجزې لکه ترمذي روایت چې نو هغه تفسیر ذخیرة الجنان چې نو هغې نقل کړی دی نو هغه وایي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام یو پیره چې نو هغه باغ کې ناست ولو کجورو ګڼ باغ ولو په هغې کې یو کس رالو د الله پیغمبر ته وفرمیل چې دا باغې په اثر کې دنګ کجوره خو هسې هم دنګ وي نو د هغې پکې دننه چې نو هغه دنګ بره یو کنګوچې نښتلی و وی که چېرته دا کنګوچې په خپله رالو او ستاسو خوا ته رالو جزو به ایمان راوړم او که داسې نه جزو ایمان نه راوړم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغې ته اشاره وکړله هغه کنګوچې چې دی نو هغه رالو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوا ته هغه کس وی آمنت وصدقت الله رسول ما ایمان راوړو ستاسو تصدیق مو کړو الله ورته ایمان نصیب کړلو. هغه کنګوچې چونکې هغه پردی باغ و بیا ورته الله پیغمبر اشاره وکړه هغه خپل ځای ته لاړو. نو اوس دی نو هغه معجزې داسې ډېر شی دوی لیدلی وي خو دوی چې نو هغه ایمان نه راوړل دا هټ درمي وه دا محض چې نو هغه د تنګولو. لکه اوس هم که خیال مو کړی اکثر بعضې کرته بعضې خلک چې نو هغه صرف د دې دپاره تپوس کوي د ښه مسله یو خبر ورته معلومه وي خو تپوس کوي د دې دپاره چې زه وګورم چې دله ورځي که نه ورځي
عمومي اکثر چې نو حادثه کیږي نو دې دغه هټ درمۍ په بنا باندې نو ځکه الله د دې جواب راولېږلو واقسموا بالله جهد ايمانهم دې په الله مضبوط قسمونه چې نو هغه خوري لئن جاءتهم آیة لیؤمنن بها که چرته راغله دوی ته چې نو هغه نښه څه نو هغه معجزه نو دوی په هغې باندې خامخا ایمان راوړي قل انما الآیات عند الله نو ته ورته وایې پیغمبره چې معجزې دا د الله سره دي وما یشرکم انها اذا جاءت لا یؤمنون او تاسو ته څه معلومه ده تاسو ته څه پته ده که چېرته دوی ته دا معجزه او نښه رام شي دوی بیا هم ایمان نه راوړي او هم حقه شانتي وه دا دومره معجزې ولیدلې د هغې باوجود چې نو هغه ایمان یې رانه وړلو ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به الله مونږه اړو د دې چې نو هغه زړونه او د دې نظرونه كما لم يؤمنوا به اول مره داسې لکه څنګه چې په اول ځل باندې دوی چې نو ایمان نه وراوړي د دې متعلق نو هغه ذخیرة الجنان کې لیکلي وی لکه دوی چې نو هغه معجزه نو الله رب العزت دوی ته یو معجزه وخوله شق قمر نو چې کله شق قمر وشو یو چې نو ابو قبیس غر باندې ولګېدل بل چې نو هغه په بل غر باندې اوس په منځ کې چې نو هغه دوی خو ولیدلې چې دا سپوږمۍ په منځ دوه ځایه شوله یو طرف ته لاړه بل طرف ته لاړه ښه په منځ کې دې شول نو دوه بل کس ته یې د رښتیا د سپوږمۍ دوه ټوکړې ده هغه ورته او نو دوی به د خپل ځای نه وخوځېدی ورته که لږ اخوا شو که چېرته دې سي جو هغې نه چې اخوا شول چې بیا بیرته خوست هم هغه شان دوه ټوکړې ښکاري بیا د هغې نه چې نو اخوا شول نور نه چې بیا وی او اوس دې ښه چې کله ولیده نو بیا وی العیاذ بالله څه ظالم جادو دی چې وګوره ټول خلک یې راګیر کړي دي هر سړی چې نو په سر نو الله وایي که دوی زمونږ د دوی نقلب افئدتهم وابصارهم د دې زړونه او سترګې موږ اړو کما لم یؤمنوا به اول مره لکه څنګه چې اول ځل دې معجزه ولیدله شق قمر چې نو هغې ولیدلو او په هغه وخت کې ایمان نه راوړو نو وروسته بس راوړي یا دغه شانتې تاسو وګورئ معراج چې نو مشهور او معروف څومره لویه واقعه ده هغې باوجود دی چې نو هغه د هغې نه انکار وکړلو په هغې باندې ایمان یې رانه وړلو ونظرهم فی طغیانهم او پرېږدو موږ دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون سرګردانه الله دې موږ د داسې جهالت نه وساتي واقسموا بالله او دوی قسمونه خوړل په الله باندې جهد ایمانهم پاخه مضبوط قسمونه لئن جاءتهم کچری راشي دوی ته آیت سنخه لیؤمنن بها نو خامخا ایمان براوړي دوی په هغې باندې قول اووایه ورته پیغمبره انما الآیات یقینا چې نښې معجزې عند الله د الله سره دي وما یشرکم او تاسو ته څه معلومه ده انها چې کله راشي یعنې هغه نښې انها چې دغه نښې اذا جاءت کله راشي لا یؤمنون بیا به هم د ایمان نه راوړي ونقلب افئدتهم او مونږ به واړو د دوی زړونه وابصارهم او د دوی سترګې کما لم یؤمنوا به لکه چې دوی ایمان نه راوړی په هغې باندې اول مرة اول ځل ونظرهم او مونږ به پرېږدو دوی لره فی طغیانهم د دوی په سرکشۍ کې یعمهون سرګردانه